د ویورز کتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ نن درس د مانځه متعلق دی چې یو سړی د مونځ اهتمام نه کوي او مونځو پروا نه ساتي. اکثر نوجوانان داسې دي چې هغه د مونځونو نه غافله دي بلکې د مونځ اهتمام نه کوي. نو په دې باره کې به مونږ یو حدیث بیان کو. دا کوم آیات چې ما ولوستلو د دې ترجمه به وکړو چې آیا مونځ له اسلام څومره اهمیت او څومره افضلیت ورکړی دی. پکار دا چې که نوجوانان دي که بوډاګان دي که هغه زنانه دي چې مونږ د مونځ اهتمام شروع کړو، ځکه که نن مونږ سبا نن دې زمانه کې مونږ سوچ وکړو نو په دې زمانه کې صرف مونځ پاتې شوی دی. نور د اسلام احکامات خلکو ګډوډ کړي دي او ټول ګورې د اعمالو دارومدار او انحصار چې دی دا په څه باندې په مانځه باندې دی. په دې آیت کې الله رب العالمین هم د اقامت او چې تاسو مونځ قایم کوئ د دې په باره کې حکم کړی دی چې واقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، تاسو مونځ قایم کوئ او تاسو زکات ورکوئ. او بل دا چې وعید په دې باندې راغلی دی که یو سړی داسې وي چې هغه مونځ اهتمام نه کوي او مونځ نه ادا کوي، د دې لپاره په ورځ د قیامت باندې ډېره خطرناکه سزا ده او دا به د څلور قسمه مجرمانو سره په ورځ د قیامت باندې راپاسي او دا ډېر غټ مجرمان دي. یو په دې کې فرعون دی. فرعون خو تاسو ته پته ده چې هغه د خدایتوب دعوه کړې وه. د ده سره به الله رب العالمین او فرعون سره به د حشر په ورځ د قیامت باندې کېږي. نو ګوره دا څومره د افسوس خبره ده چې ستا حشر هلته د فرعون سره وشي او هغه ظالم دی، بدبخته دی چې په خلکو باندې هم ظلمونه کړي دي او په خپله د خدایتوب دعوه کړې ده. دا څومره جرم ده کړی دی. دویم نمبر د ده حشر چې کېږي هغه به د حامان سره. حامان دا مو یو کس دی او دغه رنګې دا د سلیمان علیه السلام په زمانه کې او دم ډېرې تکبر او ډېر اوچتې خبرې کولې او دا ډېر د الله رب العالمین یو سرکشه بنده و. د دې سره به ستا څه کېږي؟ حشر کېږي. او بل د ابی ابن خلف سره چې هغه ابی ابن خلف خو تاسو به پیژنئ چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به قسمه قسم ضررونه او تکلیفونه څه کول دا به وله ورکول. او بل پکې قارون او حامان شو. د قارون سره د دې سره به ستا څه کېږي؟ حشر کېږي. او قارون هم تاسو ته معلوم دی چې هغه هم څومره تکبر کړی او څومره سرکشي کړې وه. نو چې د دغې د حشر نه ځان ساتئ نو د مونځ اهتمام شروع کړئ. او کوم یو کس چې د مونځ اهتمام نه کوي او مونځ په پابندۍ باندې نه کوي، مونځ کې قضاوالی راولي، نو دا د ورځ د قیامت باندې ما د سزا بیان کړه انشاءالله تعالی. ټیم په ټیم باندې به موږ د مونځو د سزا کوونکو د هغې کوم وعیدونه راغلي او د دې د کولو څومره افضلیت او څومره دغه راغلي د هغه به انشاءالله تعالی بیانېږي. نو پکار چې هر یو منځګزار هر یو نوجوان هغه څه شي منځګزار جوړ شي. هر یو شخص که هغه بوډا دی که هغه زنانه ده که هغه ماشومان ولې دي. حدیث کې راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو ماشومان هم هغوی ته تربیت ورکوئ چې کله دا د 2 کالو شي نو ده ته د مونځ په باره کې اهتمام حکم کوئ چې مونځ وکوئ. او چې کله بیا د 10 کالو نه واوړي نو بیا د په زور باندې د چوکۍ په زور باندې دا څه کوئ دا مانځه ته رابلئ. نو پته ولګېده چې دله به په وخت نه تربیت ورکړي، ځکه چې تربیت ورنه کړی شي نو بیا به وروسته ډېرې مسایل د دې بچو د لاسه څه کېږي دا به جوړېږي. او دا د پلار او د مور دا څه دي دا فرض عین دي چې دا څه وکړي د دې اهتمام وکړي او د دوی صحیح